عاشورا ریډ لاینز یعنی کوم شیونه موته عاشورا کې بطور ریډ لاینز خیلی شوي دي څنګه موته خبردارای را کړی شوی دی څه په کار دی دا تاسو کراس نه کوئ نه مهمه نکته ده کسا هر ایو پیغام رسان شخصیت پلو پیغاماتو کې څه ریډ لاینز وی څنګه ته تدیر کوي څه دا په کار د تکراس نه کی قران ته کسرګي وغړوي قران کې ریډ لاینز شته دي دسه اختار او خبرداري څنګه کې ته ای څه دا خبردار د شي تنیغ نشي خبردار دغه حد کراس نکی پیغمبر اکرم اندیشان خپل حدیثو کې ائمه او خپل حدیثو کې مولای کائنات نهج البلاغه کې بیان کړی دي عاشورا ما او تکم ریډ لاینز خي ز کوشش کوم یو څو مجلسو کې دغه شیو طرف ته هم اشاره وکم غوینا اولین شاید زده مجلس کې عرض کوم ان شاء الله مقدمه د عرض کوم بیا ریډ لاینز طرف ته اشاره کوم کسا قران ته کتو ستر کې وګړي قران خبرداري او آگاهي او ریډ لاین ودوی ایت ترخله مثلا سوره رحمان کې پروردگار عالم دایا بار تکرار کړی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو سبحان خدای کوم نعمت دې سره جټلاو وکوي یعنی خدای نعمتو جټلاو کولا ای خدای نعمتونو انکار کولا دای وا خطر ده کچو د خدای نعمتونو انکار وکړلو لوی خطرې سره برودي دا خطرانه ده ریډ لاینز د څه خدای نعمت نه کې حساب انکار ونه وکي انکار نعمت سقوط و زوال سا روبرو شول ده یا ای بلی کې پروردگار عالمی فویل یومئذ للمکذبین وایوی تکذیب کون کو باندې ویلوی تکذیب کون کو باندې عذاب دغه کسانو د پاره څنګه ته پروردگار عالم څکم حقایق دی مسلم شده تسلیم شده غا تسلیم نه کی تکذیبی کی او نه یو شای معاد د قیامت ده څه کوم کسان چې قیامت نه انکار وکي هغه باندې ویلوی عذاب وی د دواشي نو متارس کې قران ریډ لاینز دی مثلا نورم متعدد بلکې سینکړو نه هزارو ریډ لاینز د قران خیال شته پیغمبر اکرام متزنه شونه خبرداري راکړي چې دغه تور نغدي نه شوي هم زندګۍ کې هم مارګ نه بعد متخیل دي چې ما زندګۍ نه بعد ما مارګ نه بعد هم دغه شی طرف ته پکور د نغدي نه شوي مثلا یو حدیث کې پیغمبري ثلاثن اخافهن على امتي من بعدي دریشونه د سړي د خپل امت باندې خپل ځان ورسته امت ته ډېر ور باندې خوف زده یم پریشان یم د الضلاله بعد المعرفه یو داس معرفت نه بعد گمراهی طرف ته لوټ شي د امکان لري چې انسان دوباره گمراه شي ومضلات الفتن فتنو کې گمراهی شکار شي پیغمبر دی وشهوه البدن والفرج وبل شي څه ده هغه د خېټه و د بل شهوات د انسان شهوت پرسته طرف ته لوړ شي دغه باندې ز امت نه ډارېږم یو حدیث کې یخاف علیکم الشرک الاصغر زخپل امت باندې شرک اصغر حواله سره ډېر ډارېږم څنګه خپل تشریح کوي چې هو الریا شرک اصغر نه مراد مگر یې کړی دی چلو ماشاءالله مو معذرت نه غواړم کور مې کې دا شی ډېر زیات دی څه چې وی سورا شو کوای شو خیای شو فیسبوک او دای چوای شو خامخای کو یا خیو مثلا دا شی پیغمبر حدیث کې خیال ده اندی شان سم مولای کائنات کا توقع سے نهج البلاغه ترجوه کې مولای کائنات هم نهج البلاغه کې ډیر شو نه بطور ریډ لاینز خیلی دي هغه سه حدود څنګه پکور دي تاسو کراس نه کوئی به حیثیت مؤمن شیعه مسلمان څنګه نه یو شاید امام بار نهج البلاغه کې لاس په کې دواله ده ذکر کړي ده هغه دنیا پرسته ده مولای تزادل نه زیات دنیا پرسته نه ډارېګم امام منون کی اہل بیت منون کی دنیا پرسته طرف ته لوړ شي دنیا پرست وګرځيږي دنیا بادشاہ نه ده دنیا بادشاہ نه ده دنیا پرسته بادشاہ ده ای دنیا اول لالچ بادشاہ ده څنګه لالچ کې ته ورورانه و پیژاندې
ترزوایا پویر کی تا هر چو سیر پچیگی مارگا پوریا تو اقدام کوایشی دا دنیا پرسته ده تنانای مکورمی که وقتی دیری جنگ جگڑی جنگ و جدال انده غزمکو باندی دنیا پرسته باندی شروع ده قتلونه دور باندی کیگی مرگونه دور باندی کیگی سو مرلو باندی خالکو مرگونه وکڑل اندیشان ستاسو علماء تک رجوع کوئی مثلا امام خمینی نه توایم ساغات زنه ریڈ لاینز خیلی دی خپل زندگی که بعد از مرگ یا خیلی وسمان اورسته ده خوشی ډیر خیال وساتوي زغونه یو شای تفریقاوا هغه ډیر ویل چې تفریقی شکار نشوي خپل منځو کې تفریقی شکار نشوي شیا سنی تفریقی شکار نشوي د استکبار سازش د تاسو تفریقی شکار کی خپل مقصد نه حاصل کی امریکای اختار بار بار ور کړه ده سو امریکای باندې باور ونه کوي عالمی استکبار باندې باور ونه کوي مکار عیار لومړی برطانیه سیاست باندې باور ونه کوي دا اختار ورکړي و امام خمینی یا موجوده رهبر معظم حفظه الله هغه بار بار ځنه شو اختار مو تاسو سره کوي صدا ریډ لاینز دي دا حدود دي دا به تور نږدې نشوي دا شونه تاسو زوال ستبه سره روبرو کوي اوس راشي لک سترګي وګړو څه هغه حسینی ریډ لاینز کوم دي مولا سید الشهدا ما او کوم ریډ لاینز خېلی دي او یمو ته ذمہ داری ده کنه ده چې دغه مجالسو کې هغه ریډ لاینز او پیژندو کراس نه کو همي پېژنګولي مهمه ده هم دا مهم ده چې ته کراس نه کی او دا کېدای شي چې مولا دور عظیم قیام کړي وي دور عظیمه قرباني ور کړي وي مولا ریډ لاینز ما ته نه وی خېلی مولا حدود نوی خیلی مولا طاطا ماتا زنه دسه شونه نوی خیلی سو دا غو تمانه غدی کی کوئی او دا حدود کراس نہ کوئی وگرنا حسینی نشی پته کی رائے بیرا او نه یو شای څ امام خپل پیغاماتو کې بار بار تاکید پکړه دے بدعات دے بدعات ټکه دے نه بدعات ټکه استعمالی گیا زنه کسان الرجی کیږي ورنه صدا بدعت ټکه ویل استعمالی یو بنده خدا بدعت ټکه دا د کربلا ټکه ده بدعت ټکه دا د عاشورا ټکه ده بدعت دا د سید الشهدا الفاظ دي امام سی الا وان السنه قد امیتت وان البدعه قد احیت اولادی چې زویل را پاتیدم اما هم و غم چی شه او چې زرا پاتیدم مقصد مو چی شه مقصد دا او څه ریډ لاینز د خلکو کراس کړیو ایمان نیکه سنت اغا ختم شوه او معاشره کې بدعتونه زنده کړیو ځکه ایمان پڅې دلا قیام کول ضرورت او څه نجات کېشته جوړه کوم امت لپاره یو صلوات او محمد و آل محمد باندې یا الله محمد و آل حدیث ده معصوم د ما او تاسو معصومینو حدیث ده شپږم امام نه نقل ده نور امامانو نه مولا دي چې اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه الله سکله امام امت کی بدعتونه سرګان شول ایو عالم باندې به حیثیت عالم فرض ده ذمہ داری ده څنګه بدعتو سره مقابله وکي وګرنای خدای لعنتونه د عالم باندې دی بیا د معصوم یې هغه عالم نشي پته کېدای څنګه اهل منبر ده خپل معاشره بیماره ونخي هغه عالم پته کېدای نشي څنګه خپل معاشره بدعتونه ونخي هغه باندې ګوت نه کېږي نوی نسل تا جوانانو تا دغو شیونو تذکر ویر نکی ویلی دا پیغام عاشورا ده دا موت تا مولا سید الشهدا پر خل میراث ده سه همیشه دا پارا تحریک عاشورا قیام عاشورا پرچم بدلاس کیوی بدعتو سب ٹکارا کئی بدعتو سب ٹکارا خوری بدعتو سرا خرافاتو سرا مقابلہ بکاوی وگرنه حسینی نشي پته کېدای کسا حدیث تک استر کې وګړي درې ګروه حدیث کې دسي خیلی شي وی دي چې وای اڅ حرمت لري معاشره کې
درې کسان معاشره کې هغه دي چې هغه بې حرمته کسان دي. هغوی په مقابله کې ته قیام کوای شي، هغوی په مقابله کې ته فریاد کوای شي، هغوی ته غیبت کوای شي، هغوی ته تشهیر کوای شي. معاشره کې هغه څوک دي؟ حدیث کې د پیغمبر یې امام دی بلکې امام محمد باقر نه حدیث ده، مولا دی ثلاثه لیست لهم حرمه، درې کسان حرمت نه لري. صاحب هوا مبتدع، هغه سکاس هغه خیشات و بنیاد باندې معاشره کې بدعتونه پیلو کوي، دا هیڅ حرمت نه لري دا کس. والامام الجائر، هغه سکاس هغه ناحقه ظلم سا حکومت اسلامی نظام اسلامی کې اسلامی معاشره کې ظلم سا ظالم کس ناس دے حکومت باندې هغه په خلاف ته قیام کوای شي، بغاوت کوای شي، اقدام کوای شي. والفاسق المعلن الفسق، هغه سکاس هغه علنا معاشره کې گناه کوي، علنا معاشره کې اشکار تا وسم معاشره کې کلم معاشره کې لګیا دے گناه کوي، شراب چیکی، شراب خرڅي، نشا کوي، نشا خرڅي. یغوی په خلاف ایما و تا هر و کس هر و جوان ذمہ داری ده سو پاتېږه قیام وکړه. نن زه یو شاید ته عرض کم، نن ته کسا ایما و تاسو معاشره کې منشیاتو په خلاف، آیس په خلاف، فحشه په خلاف، دغه شیانو په خلاف سیمینار کیږي کنه د کیږي وشولې سیمینار وشو پلانکیزي کې خبرې په وشوي. زه دغه ځینې داسې هم څه آیا سیمینار حل دی که نه دی؟ سیمینار حل نه دی. سیمینار کې آیډیا ورکوای شي، سیمینار کې راه حل خیای شي چې راه حل دا دی. ایدی شي راه حل حدیث داسې چې پریکټیکل پوڅېږه ورپسې پریکټیکل پوڅېږه. نن الحمدلله مفاخر کوي چې مو معاشره کې بهترین جوانان تربیت شول، زمام امور باغدور ذمہ داری د ورو جوانان خلی. او جوانانو لک سوچ خوا وکوي معاشره ایوه سیټ سکه ایوه بل انګل سوي پته بیا روانیو پته بیا روانیو کچېره هر یو کس ځان ذمہ دار و نه بولی. تو وایي چې منبر ذمہ داری ده، تو وایي چې محرم ذمہ داری ده، تو وایي چې مجالسو ذمہ داری ده، تو وایي چې تنظیمو ذمہ داری ده، تو وایي چې انجمن ذمہ داری ده، تو وایي چې تحریک ذمہ داری ده، تو پلنکی لیډر سی وتړي چې مغه ذمہ داری ده. دا میدان بیا مو تاسو بایا کړی دی کما تاسو دسی وایي که ډیر کسان یې قربان داشتم تا ذمہ داری زا ذمہ داریم ایما څه کومه دایره کار ده زه مغه کې ذمہ داریم ای تو څه صورت دایره کار ده ته مغه کې ذمہ داری هر چون خپل دایره کار په مطابق پښتنه کیږي تارا پاتېګا زا په کار دی را پاتېګا. زه هر کله د یو مطلب ذکر کوم یو ری بیا ذکر کوم نیم خبر د کوم الفاظ وسوایم د زنه وخت کې زنه ځو کې پیسې نه چاوم لکه به خلف وسوایم زنه ځو کې څه پیسې نه چاوم لیارو کې ویلې خپل یغه د اظهار وکم ویلې زه قسم څنګه پیسې نه استعماليږي اما قوم فلاح بهبود لپاره نه استعماليږي اقام تعلیم لپاره هغه اداره پیسې نه استعمالوي اقام یتیمانو لپاره پیسې نه استعمالوي اقام سکول لپاره پیسې نه استعمالوي. زنه خبر متاسویلی دا شعور نه پیدا کو شعور نه زیاتو څه پیسې هغه ځکه ورکوا هغه پیسې تو قوم فلاح بهبود لپاره استعماليږي. ته ویری دور ډونګي څار چې ته پیسې چي ارزي کې ته پیسې ورځوي سمپل یو نسی سوال درکوم هر یو فقیر او غریب ته مثلا لیاره کې نن ګداګر مو تاسو زیات کړه بچو نه دي زیات کړی معاشره کې ما ورکوا ګداګر او ته پیسې دا پیسې څه ته ورکې ریډي ولا ته ویل نه ورکې مزدور کار سړی ته ویل نه ورکې څنګه مهنت کوي زحمت کوي کوشش کوي ته پیسې لاس روپیا ته زیات ورکې لاس ته نه کماوا ما تو دا چې هغه نورا انکریج شي نورا جرأت او حوصله جذبه زیاته شي نورا هغه کورې کاخ وګرځيږي ما ته خو د ورځ نه بل است ګداګر زیاته اندیشون ځنه ادارې ځنه مراکز ځنه ځایونه زل غوته نه پکې ګدا
اما او تا که دا مراکز آباد شول، اما او تا که دا مراکز ذمه‌دار شول یا ذمه‌دار و کسانو تلاس تا ویر غلل، دا بیا مرچی دی. دا اما او تا جوانان استی، اما او تا معاشره استی، اما او تا معاشره حفاظت کوایشی. خدای دا غوری زرا ولی انشاءالله سیما و تاسو دا مړ مرکزونه آباد وګرځي. کس به دعا وتاو صلوات واسطه محمد و آل محمد. پیغمبر حدیث ده پیغمبر دیت اهل البدع شر الخلق والخلیقه. بدعتو والا کسان سے بدعتونه کوي جوړوي پهلو کوي مخلوقاتو کې ټولو نه بدترین مخلوق انداز ہے، بدترین مخلوق انداز ہے. اهل البدع کلاب اهل النار. پیغمبر دیت بدعتو والا کسان د جهنم سپی دي. ای جهنم سپی کا پیژندوی مغادی سے معاشره کې بدعتونه جوړوي. ایوه حدیث کیایی چې دوی توبه نه قبلېږي ویلې چې دوی معاشرو کې منګړت شیونه جوړ کړل، خلکو ته پیغمبر دین په مقابله کې نوې دین ویر کړل. یو دین پیغمبر راوړی وو، یو دی خو نه را جوړ کو خلکو ته ویر کړل. بدعت ویلې شي چې ته مختصر غونډه عرض تا کوم. بدعت ویلې شي نو اوره تا یو شی نوې ایجاد کی کسا نو اوره خشایده آریو فیل کی انجینیر کی نو اوره نه چې تا ورسېدا ایمو انجینیرینگ صورت ترقی کړی ده. میډیکل کې نو اوره چې تا ورسېدا چې تا میډیکل صورت ترقی وکړه لورنه هر شي کې نو اوره خشایده قربان دي شم. اما دین کې نو اوره معنا نه لري. څه دین کې ته یو نوې شای حکم ایجاد کی دین کې ورو منډه وای څه دایا دین ده ځان نه وای څه دایا دین ده. شریعت راوړون کې یک یو کاسو پیغمبر وو، شریعت پرچار کون کی اهل بیت و معصومین و شریعت کمو خلو اهل بیت و نبی خلوار چونه نشو خسته ہے. دین که خلو پیغمبر نه اهل بیت و نبی خلوار چونه نشو خسته ہے. قربان داشتن بدعت چی شه روزه مثال در کام. پیغمبر اکرم د امامت و خلافات اعلان وکو غدیر کې ظالمان را پاتېدل سکیفه کې جامع شول د خلافات اعلان وکړلو. امامت سے ټکر وکړه دا و بدعت څه معاشره کې ایجاد شو. ایدی نتیجه څه وته؟ ایدی نتیجه مغه سنه 61 هجری کې یزید شکل کې وروته کنه وروته. بدعتونه قسمه قسم بدعتونه دوه طرف ته اشاره مختصره ده توکم ټیم کموالی واچنه. یو بدعت مڅکله بحث وکړو اعتقادي عقیدتی بدعت ده. عقایدو کې بدعت ده. عقاید مغاری زما او ته معصومین وخی اهل بیت روکی مغا عقاید دي کما او ته ځان نه واکیدا جوړ کړلا پرچار می شروع کړلو څنګه اهل بیت نه درې کړی هغه بدعت سميږي. زه تاسو ته قران یو مثال درکوم. تسلیث د عیسایانو مسیحیانو عقیده ده. تسلیث ویل شي درو خدایانو عقیده ده. هغه پلار زوای واسطه دا درو خدایان ته کوي. پروردگار علم نه څنګه پلار ده خدای یعنی خدای ده خو پلار خدای پلار ده د عیسی مسیح نه څه دای زوای ده. روح القدس نه څه دا چه ده واسطه ده د درو مانځه دو مانځه یعنی یو قسم ته درو خدایانو ته کوي دي. حالانکه مغه عیسی مسیح علیه السلام کله گهوری کې و زنګوي کې و اعلان وکړلو انی قال انی عبد الله اعطانی الكتاب وجعلنی نبیا. څه خدای بنده یم خدای زوی نه یم. اول اعلان کړی چې زه د خدای بنده یم نبی رستولی یم خدای زوی نه یم. الوهیت خدای دعوا کوله عیسی مسیح د پر بدعات و یو قسم ته ویلې امامان وا ځنه کسانو باندې لعنت وکړل خپل زمانه کې. زه مثال لکه شلمغنی نه میږي زمانه امام لعنت وکړل. مخکې امام سره نږدې او صحابي او دوست او ملګری او واخ سره امام صاحب بغاوت وکړلو بیل اعلان وکړ چې امام مهدی زیم. امام رسته لعنت وکړلو سدي ځون ته بیل لیار اختیار کړل. انشان سره اهل سنت کې مثال لکه محمد بن عبد الوهاب بدعت گزار وو ویلې څه هغه سنتونه څه پیغمبر مترستولی وو راوړي وو خیلی وو هغه دي ټول حرام حساب کړه. توسل پیغمبر خیال او کنه یو خیال اهل بیت سره معصومین سره
توسل شتا دوی څه حرام زیارت قبور شتا څه قبرو زیارت کوي شي اهل بیت ته ورتلای شي پیغمبر لور دې زیارت وتا امور قبر ته تلو حمزه قبر ته تلو بیبي زهرا سلام الله علیها تلا دوی څه بدعت ده اندیشان سره جړه متام کې کینستله دوی څه بدعت ده ټول نه غوټي بدعت گزار انده کا سوچ معاشري کې بدعتونه ایجاد کړل هغه پیغمبر سنتونه دي حرام وګرځول اخلاقی کسا زیو عهد توکم جوانانو همو معاشري کې وټکه زنه واخی سړی ووري دایما کې داده بلی دایما کې داده بلی دایما کې داده آیا دا خبره درسته کې دای شي امامانو ته بزنه کسان راغلو من جمله وینا عبدالعظیم حسنی ما تو سوریدل دي مولا ترغه مولا ته ټول عقیده اظهار کې مولا دایما عقیده دي لګي ووره ته وایره ته صحیح دي که غلطی دي امام کله ووري دي مولا دوی صحیح ته ټول عقیده صحیح عقیده هغه چې کله ته د امامانو حدیثو زمن کې وکسي سوې ما د عقیده صحیح دي که غلطی دي نه څه ته ځان نه خونی نه کورای واکې دا جوړه کی لکه موږ پر مې کې هم ماشاءالله خلکو عقیده مختلفې دي موږ عقیدو سره کار نه لرو خو عقیده هغه چې در اهل بیت نه خستی شوی وي نه څه ار کونی بوټي تیږي ونی ته عقیده جوړه کوم نه څه ار جنه زلتی ګانډې کوم ار جنه ز لټکه ګنډې کوم زم صدای مو عقیده ده دا غلطه ده قربان نشه دا غلطه ده یو بدعت اخلاقی ده څه مختصر اشاره ده توکم بدعت اخلاقی ده لکه عیسایانو کې رهبانیت ایجاد شو رهبانیت چی شو ترک دنیا پرېګ دوا بدما کوا زندگی گوشهګیره کې اختیاروا بخي دنیا نه سیټ تشه دوستانو ملګرو نه سیټ تشه اسلامي دي شي سخت مخالف ده قرآن کی واضح ہے رهبانیتا ابتدعوها ما كتبنا علیهم ساغه رهبانیت سو دوی ایجاد کړلو مور باندې فرض نه وکړي دا چې او بدعت و دوی زه اختصاص سره تایم کسا بدعت اخلاقی داده چې انسان خپل سلیقه طریقه چې کی دین کې اعمال کی دین کې جاری کی بس ما طریقه داده ما روش داده ما طریقې کار داده اندخ په مطابق په کار د ځپلان کای کار وکم نه دین کی بخبل سلیقہ طریقہ چونے یا خالقو نے اعمال مسلط کہی پختنہ بکئی زه حیران پاتی میوه نقطه ده تارس کم لگتا سو خپل منطقی لوجیکلی دی شی باندې سوچ وکو یو کاس 40 سال 50 سال دین کی زحمت وکی تکلیف وکی اولنا دین حصہ جوړ شي وی بچپن دین کی تیر شي ټول عمر دین کی تیر شي مثلا بهجاته کو اشتهات اور کې ورسېدو مثلا علامه طباطبایی مثلا امام خمینی مثلا رهبر معظم مثلا سیستانی هغه مو ته یو شی وخی امام تو غندې جاهل کسره پوڅيږي ګوتې وسې سیخي کې دعا کولای کتابونه پړو کړي وي خطابات والا ذکرې والا صرف منبر ته خطلې وي ذکرې زدا کړي وي آیا دا انصاف دی چې دې وو کولو کې دین زدا کو هغه 500 کولو کې نه کوزدا ای دو کول ولا دین باندې پوښ والو ذاکر خطیب 500 کول ولا عالم څنګه ټول عمر دین کې قال امام صادق قال امام باقر کې تیر کړه هغه نه پیږي ای دو کول ولا کاس د پیږي زتونه وا پختنه کوم ته کله خونه جوړای مکان جوړای کله مارکیټ جوړاوي کله وا پراپرټي جوړاوي ته مو ویلې نبی ای ته ته نقشه واچوم ایز ا ارکیټیکټ انجینیر زه ته نقشه جوړه کوم مو ویل نه بیاي کزه ته تم سم مو په ذات په موته سم معذرت نه غوړم غوسه دوی تو فیلډ نه ده ته یو بیماری ایجاد شي پیښه شي ته په خبرو ته سپیشلیست ډاکټر ته منډي کوي ته موته ویل نه راځي موته روشه زیوا مشوره در کوم ته به موته ډیر شرافت مندانه طریقې سره زغوسه ډیر معذرت نه غوړم دوی تو کار نه ده هر یو فیلډ کې څه کله ته متخصص تا سپیشلیست ورسې هغه څه کاس هغه میډیکل کې شل کولا تیر کړی دي هغه څه کاس هغه انجینیرینګ کې 15 کولا تیر کړی دي هغه څه کاس هغه بل فیلډ کې ټول زحمتونه عمر تیر کړی دی هغه ته ورسې ظالما د خدای دین کې ویل سپیشلیست نه ورسې دین کې ویل سپیشلیست نه ورسې د دین معاملات ته د قبر معاملات ده دین معاملات ته د آخرت معاملات ده دین معاملات ته د ابد الاباد معاملات ده دغه ځکه ته ویل جاهلانو تکینه ووري
دغه ځکه ته څنګه 2 کالو 5 کالو ذکرانو خطیبانو ځنه جاهلانو پیروي کوي او بیا د ژبې نه الفاظ بل نشتا کچوي وا خبره وکړه کچوي تحقیق پیش کړلو کچوي پیغام ور کړلو کچو ثبوت سره دلیل سره خبره وکړه تو بیا هتیار نشته ده سیوا د داسو سوشل میډیا څنګه د عاجزو کسانو میدان ده اخ کې بیا ته زیاړې وکي اخ کې بیا ته باد رټ وای اخ کې بیا ته خلکو سه کمنټ سه وکي اخ کې بیا ته چې شیر کې نشر کې دا د بے بس کسانو میدان ده کم میدان ده د تحقیق بیا مخامخ کې نه راشه خبرې وکړه یو صلوات واستای محمد و علی کسا جوانانو محرم عاشورا مقصد در نده سو راشی سارونه تیرشی نه عاشورا مقصد ده سو پکار ده ما تا زړو ته نوزی ما تا څه زده کو څه واورو څه تبدیلی رکې راشي پکار ده عاشورا مقصد دغه ده عاشورا دستوراتو ته نشي ویلې رسوماتو ته نشي ویلې دا انسان کې نوے فکر ایجاد کئی نوے سوچ دیر کئی انسان کے تحرک ایجاد کئی انسان کے انقلاب رولی انسان کی تبدیلی رولی انسان فکر بدلوی کچھیر دغ مرحلی تا ورسی دی پوئی شخص عاشورائی حسینی جوڑ شوئی کا جمود شکاری کا مغائی تا پرسا کول والائی کا مغائی تا دواک والا مخی وی پوئی شخص نا عاشورائی نا حسینی بیا کوششو کو کسا یو شای اخیری کی دارس کم ما مطالب خو نظر انداز کوم صرف اندوره څه شونه مدارس ک ما تو زنا وخت محرم کی کسو مولا حسین په نامه زنا عظیم الشهدا په نامه رسو پختو کی څه دستور مزداوی کوي من جمله نن شپه ده شاهزاده قاسم پس منسوبه شپه ده عظیم هستی ده ایدی فضائل کا انسان ووري واقعا شاهزاده قاسم معرفت مناقب فضائل دومره دي انسان حساب وای نشي یغه صرف انده جمله کافی ده او جوانانو د پاره څکله مولا فهرست د کربلا شهدا او فهرست بیان کړي ایوای و نما خلی مثلا یو کس پچیږي قاسم شاهزاده قاسم بار ټوټکه او کیس کیږي څو وز به مونږه ماخستای شي وز به مونږه ماخستای شي مولا صرف اندوره پختنه نو کی څکله ترنا مولا حسین پختنه وکی چې مونږه ماشته ده کنيشته مولا صرف اندوره وی زمانه ته دټکه پرګدي کیف الموت عندك وريرا قاسم جوندار توي مارک شهادت څنګه بوله مارک حواله سره نظریات څنګه د ایډیالوژي رته بیان کوي ته مارک په باره کې شهادت په باره کې څه طرز تفکر څه سوچ ده جمله ډیره عجیبه ده او شدین په کوده فلسفان عاشقان ملنګان کینی سوچونه په وکی بیا کتابونه په ولیکي هغه عظیم شاهزاده قاسم علیه السلام ورته احلا من العسل بګینت سدي بګینو خوان به خلکو څکلې وی خلکو ته بګینو نه پورته چې نه بریخي مولا ته دې چې مولا موت مارګ بګینو نه ډیر خوندوار دی بګینو نه ډیر خوندوار وش هغه شاهزاده قاسم په باره کې کارو شو مو ته صرف دستورات ته را ټول کو شهادت دستورات سره کوو بس صرف دستورات وکول کنه نه مو ته جوان رغلو هغه سه خونی کې نکریزي جوړی کو ویغه کو تقسیمی کو څه کو نیم خبر زه یو سوال تاسو نه کوم صرف یو سوال نه کوم محرم عاشورا ازدره متمونه مجلسونه غام نماده که خوشاله نماده درته وای څه شونه خوشاله ولا شونه دي هغه ته څنګه غام وريزو کې ذکر کوای شي راوړای شي کوای شي غاګای شي خپل سوچ پوهی سره نه که خوشاله نماوي بیا لکه څنګه پنجاب کې تاسو ولیدل پرسا کولی خالکو ورایا بوتلې ورکی خالکو نامیا جوړې کړلې ورکی خالکو نامي باندې بره محفل کې ټیکری چاول وروانې ورکې تللې آیا دا تاسو ته ما تاسو ته قبول دي چې ما تاسو د طرف ته مزال وکړو دستوراتو طرف ته مزال وکړو کنه شهادت جذبار کې زیات شي معرفت مو زیات شي اهل بیت او سم عقیدات زیات شي په کار ده نه صرف دا دستورات دا اصول شاهزاده قاسم په نامه نظرونه خلک خځې وروړي هیڅ پار نه کوي سوره وروړای شو آرش په نظرونه وروړي ښه خبره ده
څه دوی ته خواني نه ماویر کوي څه نه ماویر څه پار نه کوي ته خوانای راوړه ته ناز راوړه کوای تقسیمار شپه راوړوي خود زنه شونه څنګه واقعا خجالت آوردی انسان شرم پکار محسوس کی زنه کرونا څنګه مو تاسو وکړو هغه صرف دستورات جوانانو ویل مولا قیام کولو یزید په خلاف واجه څه اصلي واجه داوت څه بدعت گزار و قربان ده شام بل چه نو عبدالله بن حنظله نما کې د شتو سورې دلی وی دا د حنظله غسیل الملائکه سوای دا کیسه کومه تاسو زحمت تمام دا یور مدینه خلکو واستولو څه تخلق لوړ شه یو وفد واستولو مدینه شرفا وفد هغه کې یو حنظله زوای عبدالله یو څه د مدینه شرفا او یو شریف سبیدو امیرانو نه سردارانو یو سردار سبیدو لګ لوړ شه یزید کله ویرو شام ته حکیم شان سره کیناستو یزید سره کیناستو یو هفته تیر کې یزید ډیر پروتوکول ورکو دربار کې خدمتونه کاوه څه کاوه خو هغه ډیر زیرک انسان ډیر مدیندار انسان څه کله یزید حالات ولې دلو څه یزید خو هر وخت نشي کېده هر وخت شرابو کېده هر وخت مدهوش ده حیران پاتې شوالو څه د سیکاس مونی حکیم شوه ده کله واپس مدینه ته راغلل خلق ورته راغلل خلق ته دي څو خلکو کوم ټوله مدینه خلق ټوله شپه مثال خو بیولي او صبر پوسی ټوله مړ شي او دا ډیره بهتره خبره ده کوم باندې تیګو باران وریږي دا ډیره بهتره چې تیګو باران عذاب باندې نازل شي ویلې تاسو خبر یو سمونی د چوک حکومت کې ایمو حکیم چوک ده هغه شرف خور انسان ایمو حکیم ده چې هغه سب مخام نشي کې مدهوش ده هغه یو المنځ ټیم کې هوش کې نه ده هغه یو المنځ اوسه پرې هوش ته نه ده کړي سیوا د نشي حالات نه مولا را پاسیدو ای مولا قیام دغ ظالم په خلافو دغ بدعت گزار کس په خلافو څنګه به خلکو ته کلم کله ویلا لعبت هاشم بالملک فلا وحی نزل فلا خبر جاء ولا وحی نزل هغه خلکو ته له خلکو خبر یوي کنه وی خبر بنی هاشم حکومت سکیل و سیاست و نه وحی رغلی و نه خبرونه رغلی و نه جبريل رغلی و نه قرآن رغلی هیڅ نه رغلی دا ټول مذاق و یو سیاست نه پکار دی دین په نامه کچېرې چوکیل کوي تماشا کوي پکار دی موت اوسو مقابله اوسو کو لکه څنګه مولا حسین یزید سره کړی و عزادارو جوانانو یقینا بصیرت لروي بصیرت معنا دا د انسان تشخیص وکي د خشي تشخیص وکي د بادشي وکي د حق وکي د باطل وکي د اختیا وکي د درویغ وکي د ثبوت ولا خبر یا وکي د بے ثبوت خبر یا تشخیص پکار د انسان وکي